د دین خدمت نه یا الله خیر ګور د دین خدمت نه هیڅوک هم مستثنا نشته. اوس رانه د کتاب نوم یې شګما او خبره صحیح لیکلی ده. کتاب کې لیکلی او ما په دې سترګو لیدلی وګوتا کېدا چې یو سړی دی آغا یا سرکاری نوکر دی یا دکاندار دی بزنسمین دی خپل منځ او دس برابر کوي خپل تلاوت ملاوت یعنی خپل خسړی وي خپل خسړی او د په 24 غنټو کې یا د په هفتوار یا د ماهانه د دین د خدمت د پاره د ټیم نشته نو د مستقل ګناګار مستقل ګناګار لکه کو دکاندار دی نو پاغوم د خپل وس مطابق د دین خدمت ته دی ضروری دی کو د سکول استاد دی پاغه ضروری دی د خپل وس مطابق په د دین خدمت کوي کاغه مکی جهاد دے که مدنی جهاد دے خدای بداغی د پاره اوزی ا مهنت پدې کوي مهنت پکې د خپل وس مطابق کچاته د موز ویل شي کچاته د درس ویل شي کچاته د سود نه سوق منع کول شي کو سوق د ګنا نه منع کول شي خدای په خپل ژوند کې د دې د پاره ټیم څه کوي بس زګه قران مجید کې سوې یا ایها الذین آمنو کونو انصار الله امر دی اے ایمان والو د الله خدمتگار شئ نو لکه څنګه چې موږ فرض دی نو دغه شانتی د دین خدمت څه دی دا بار مومن مسلمان د خپل وس مطابق فرض د کور کې کور نه پس د محله کې محله نه پس په کلی کې د کلی نه پس په ضلع کې خدای بس کوي د خپل وس مطابق خدمت پس کوي د خپل وس مطابق خدمت دا فرض دی. انفروا خفافا وثقالا وزغلی تاسو خفافا کا سان غړون کې دي